نبی علیہ السلام فرمایي زه داسې عمل دروښیم چې تر لمانځه ثواب زیات ده. صحابه عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کوم عمل تر لمانځه زیات راویښه؟ بیا نبی علیه السلام ورته وفرمیل زه داسې عمل دروښیم چې تر روزې ثواب زیات ده. زه داسې عمل دروښیم چې تر خیرات هم ثواب زیات ده. صحابه عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راویښه هغه کوم عمل ده چې تر لمانځه تر روزې تر صدقې هم یې ثواب زیات ده. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې هغه د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه کول، صلح کول، یا د دوو رشتہ دارانو په منځ کې یا د دوو قریبانو په منځ کې روغه کول یا د دوو یارانو په منځ کې روغه کول دي. دا تر لمانځه هم زیات ثواب لري، تر روزې هم زیات ثواب لري، تر خیرات هم زیات ثواب لري. اوس داسې وخت راغلی ده چې دوه قریبان سره مرور وي یا دوه دوستان سره مرور وي، نو بعضې کسان وایي چې میکه ورسره مرور وي، دی په دې سره خوشحاله کېږي. ای د الله بنده ولې منافقت کوې، ولې شیطانت کوې؟ که چیرې دوه مسلمانان سره مرور وي ورسره خوشحاله یې که.